الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين زما عزت مندو مسلمانانو رونو نوجوانانو پدې د فتنو دور کې د فسادونو دور کې د الله لوی احسان او د الله لوی مهرباني ده چې تاسو له د سفري د علم سفر دی انتها ته ورسېدی چې هغې ته موقوف علی ویل کېږي بس یو کال تاسو ته د تعلیمي سفر پاتې دی موږ دعا کوو چې الله رب العزت د علمي سفر انتها ته تاسو الله ورسوي زما عزتمندو یو پخوا علومو زده کړه به کول صرف به وي نحو به وي منطق به وي فلسفه به وي ریاضي به وي لګیاو یو فن کې به ماهرینو او علما به تلل او طالبان دی یو فن پوه سړي نو به زده کول لګیا به وو غالبا چې مصروفیات هم دومره نو او الحاد او بېدیني هم دومره نه وه یو په دې ملک کې شرک بدعات رسومات دا ډېر زیات ډېر شوي الله احسان الله مهرباني وکړو حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر نور الله مرقده الله را پاسول او د هغې په جدوجهد او په محنت باندې الله د شرک هغه جالي الله لرې کړی او د بدعاتو رسوماتو خبرې ختمې شوې اوس ټول د شیخ القرآن صاحب رحمت الله علیه چې کوم تعلیم څوک یې مني او که نه مني عملا ټولو منلې ده د مبتدعینو په ځایونو کې هم رسومات نه کېږي هغه بدعات مروجه چې وو هغه ځان ته موحدین نه وایي بل څه نوم اخلي لیکن د هغې مجال نشته چې هغې بدعت وکړي عوام دا چې پیدا شي چې دا مخ ولټکئ که بدعت یې وکړو دا محراب د ملا کوټنۍ وه سنت به مو وکړو بیا به په جمع باندې به دعا ویو دعای خیر او دعای شر لوی قصه وه اوس د چا د پلار طاقت نشي په دې مسله کښېني داسې مړی به وشو نو هلته جمع کېدل او اسقاط او قرآن دایرې او دا قرآن چورلول دا لوی قصې وي الله رب العزت هغه تیارې الله ختمې کړي یو طرف ته خو زمونږ ذهن کې دغه خوشحالي ده شرکیات ختم شو رسومات ختم شو بدعات ختم شو لیکن د ټول د مرکزی سطح باندې د الله د قانون خلاف قوانین جوړیږي د دې سوچ او فکر پکاري زمونږ د تعلیمي ادارو کې څومره یونیورسټۍ دي کالجونه دي هغې کې یهودیان دننه شوي دي زمونږ ماشومان ناپوه سادهګان هغې له ځي هغې صرف د مستشرقینو دغه چل زده کړی
چې په قرآن باندې اعتراض کوي، په حدیث باندې اعتراض کوي، په اسلام باندې اعتراض کوي، په پیغمبر باندې اعتراض کوي، چې هغه د تعلیمي ادارې نه چې هغه فارغ شي، نو که کافر شوی نه نو شک منشي خو یقینا وي. تاسو په دې تجربه وکړئ. دا یو لویه فتنه ده، او د دې فتنې سدباب ته الله تاسو پیدا کړی. حدیث کې راځي رب العزت خپل د وخت د فتنو د فسادونو ختمولو دپاره علما پیدا کوي، نرسری الله پیدا کوي. هغه نرسری اوچتېږي، هغه لوی دنیا نه ځي او هغې دنیا کې کار کوي. ستاسو په سر باندې ډېر لویه ذمواري ده. دومره ذمواري پخوا نه وه چې کومه ذمواري ستاسو په سر باندې کېښودلی شوې. دا پټکۍ د فراغت هم ده. د فراغت معنا د قصد هم راځي. لغوي معنا د فراغت یو معنا فارغ کېدل وي، او دیم د معنا د فراغت هغه قصد راځي. قصد کول، همت کول، عزم کول، دا کار به زه کوم. نو تاسو ټول ملګري ذهن کې دا عزم وکئ، مصمم اراده وکئ چې موږ په دې خپل په دې ملک کې بل قانون به نه پرېږدو بغیر د قانون د قرآن نه. د دې عزم وکئ. موږ د سلیم خان سره زما ډېر زیاته مینه وي. هغه بعضې خبرې سړی ویلی شي او بعضې نه شي ویلی. هغه دې ځای کې د هغه صحیح فکر جوړېږي. دلته دغه فکر والا علما دا سل دي مسکال فارغ شو، د یو عالم د لکونو خلقو مقابله کوي. او نو یو عالم چې د هغه صحیح ذهن جوړ شي، دا نالایق غله ډاکوان د سپي بچي هغې زموږ په ملک باندې قابل شوي دي. غلاګانې کوي او وایي په دې خزانه کې وایي څه نشته. و د سپي بچی چې نشته نو ته څه لځې هغې ته؟ خو چې منډې وایي، منډې دي او منډې دي، خزانه کې څه نشته نو ته څه لځې؟ قرآن کنډر ته څوک نه دی تلي. دا هر څه شته دی. او بس دی لندن ته ورشي، هلته صابون ده، په صابون ووینځي، صفایي کړي، او دلته راولېږي. بیا دلته یو دننه کوي او بل بار کوي، یو دننه کوي او بل بار کوي. دا قاضیان دي، دا لوی قاضیان دي چې یو غل ثابت کړي او بل بیا وینځل کوي. وینځل صابون هم دوی سره دی او صفا کولو تهمتونه هم دوی سره شته. دا زمونږ د ملک عدلیه ده، او دې کې دې ته عدل او انصاف ویلی کېږي. عدلیه داسې ګنده ده، انتظامیه داسې ګنده ده، معاونین یې داسې ګنده دي. د دې ټولو مقابله معمولی خبره نه ده، لویه خبره ده. سفیان بن عینه رحمت الله علیه فرمایي د علم زده کړه یو ځان له ذمواري ده، او د علم زده کولو نه وروسته د هغه یادولو یو بله ذمواري ده، او بیا یادولو نه وروسته هغه بل ته رسولو لا ذمواري ده، او بیا په هغه علم باندې عمل کولو ذمواري ده. الله رب العزت د دې ځای نه داسې خلق دی الله فارغ کړي چې هغې مصمم ارادې وي چې د ملک دا نظام بدل کړي، د کفر نظام لرې کړي، اسلام نظام دپاره محنت او کوشش وکړي. دې وجه نه الله فرمایي ان الدین عند الله الاسلام. بل دین نشته، یو دین دی. یهودیت دین نه دی، عیسایت دین نه دی، صابیت دین نه دی، مجوسیت دین نه دی. دا ټول کفرونه دي. یو دین چې دی الاسلام. ان الدین عند الله الاسلام. او دې وجه نه دعا د سهار او ماښام وایه، د تکرار سره ویل دي، درې ځله ویل دي. رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسولا و نبیا. د برزخ کې چې تپوس کېږي نو هم تپوس دي ما دینو کا، هغې کې دا نه دي ویلي چې دا جمهوریت کوم یو ده، کوم جمهوریت کې لګی شوی دی. ما دینو کا دین الاسلام. دین هم دا یو دین دی. دې دین دپاره
الله تاسو تربیت کړی موقوف لري ته الله تاسو رسول یې موږ دعا کوو چې الله رب العزت د دې دین محافظین الله تاسو ګرځي او د دې دین خورون کې الله وګرځي خیر د کجیلونو نصیب کی کا شهادتونو نصیب کی قصې میسی کی دا دنیا د لشل روز زندگی ده هغه په جیل ده که په میدان ده که په کرسی ده پوښوي او د عزت ژوند د الله دین خدمت وکي دعا وکي الله رب العزت زموږ د اداره همیشه د پاره الله تر قیامت پورې الله آباد لري زموږ مفتی صاحب الله او د معاونینو په علمونو کې په عمرونو کې الله ډېر خیر او برکتونه واچوي الله دې ځین فارغ کېدونکي علما چې دي د الله د اسمان استوري جوړ کړي چې د دې نه خلق هدایت واخلي الله زموږ په دې ملک باندې رحم وکړي هغه قانون چې الله را لېږلو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه قانون تبیین کړو تفسیر کړو په 23 کالو کې 23 کالو کې الله قانون را لېږلی او 23 کالو کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د هغې توضیح او تبیین یې کړی هغه ښایسته قانون الله په دې ملک باندې راولي الله دې ناجوړو له صحتونه ورکړي الله د بې اولادو له الله بچي ورکړي د ټولو څه حوایج دي الله پوره کړي دینی مدارس او د دینی مدارس چلوونکي الله د هغې ټولو له توفیق ورکړي او د چا د دینی مدارس سره تعاون کوي الله د هغې په مالونو کې خیر او برکتونه واچوي یا حی یا قیوم لا اله الا انت برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین اللهم انا نسألك ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين.